د پخوانو وختونو خبره د یو ملک باچا یو مجرم ته د مرګ سزا واوروله او حکم یې وکړو چې د راتلونکي جمعې په ورځ د ماسپښین مانځه نه بعد دا مجرم په میدان عدل کې پانسي کوي. دا زما حکم دی. ملګرو د حکم تعمیل شو. اسپایانو دغه سړی قیدخانې ته ویوړو او چې کله د جمعې ورځ راغله او خلکو د ماسپښین مونځ وکړو، د ماسپښین مانځه نه فارغه شو، نو ټول خلک میدان عدل ته د دغه سړي د پانسۍ تماشې له راغله. باچا هم د دغه مجرم د پانسۍ تماشې له میدان عدل ته راغلو او په یو اوچت ځای کې کېناستو. کله چې جلاتیانو دغه مجرم میدان عدل ته راویستو په مرۍ کې وله رسۍ اچوله د پانسۍ دپاره، نو باچا حکم وکړو چې د انساني اصولو مطابق د دې مجرم نه د آخري خواهش تپوس وکړئ او د آخري خواهش پوره کړئ. کله چې دا خبره د مجرم واورېده نو دې باچا ته مخاطب شو او باچا ته وویل چې باچا سلامت، زما آخري خواهش دا دی چې چونکې زما تعلق د یو ښه او دروند خاندان سره دی، نو داسې کار وکړئ چې اصلي او نسلي اسونه راولئ او د هغې په ذریعه باندې ما پانسي کوئ. ملګرو د دغې ملک دا قانون و چې کله به یو مجرم له د پانسۍ سزا ورکوله نو 2 طاقتور اسونه به یې راویسته، په هغوی پسې به یې رسۍ وتړله او دغه رسۍ به بیا د مجرم مرۍ ته واچوله او دغه اسونه به یې اوسغلول، په منډه به یې کړه. نو په دې طریقه باندې به دا مجرم پانسي شو. باچا حکم وکړو چې د مجرم دا خواهش پوره کړئ او لاړ شئ او نسلي اسونه راولئ او د هغې په ذریعه باندې د مجرم له پانسي ورکړئ. د حکم تعمیل شو. سپایان لاړه او یو 2 طاقتور او نسلي اسونه یې راویسته. کله چې جلاد دغې اسونو ته رسۍ وتړله او دغه رسۍ بیا د مجرم په مرۍ کې تړله، نو مجرم یو ځل بیا باچا ته مخاطب شو. باچا ته ویل چې باچا سلامت، بېشکه ما پانسي کوي خو زما آخري خواهش پوره نه شو. باچا ډېر حیران شو. د مجرم ته ویل چې څنګه ستا آخري خواهش پوره نه شو؟ تا خو اسونه یاد کړي نسلي و هغه ما راویسته. د مجرم د باچا ته ویل چې باچا سلامت، دا یو اس نسلي دی خو دا بل اس نسلي نه دی. باچا ډېر حیران شو او اسپایانو ته حکم وکړو چې لاړ شئ او د اسونو هغه مالک راولئ میدان عدل ته. د حکم تعمیل شو. اسپایان لاړه او د اسونو هغه مالک یې میدان عدل ته راویستو. باچا ډېر په غصه باندې د اسونو د مالک ته وویل چې دا سړی خو وایي چې دا اسونه نسلي نه دي، تا را دوکه ولې کړې ده. دغه سړي سر ښکته کړو. باچا ته وویل چې باچا سلامت، دا سړی ټیک وایي، دا یو اس نسلي دی خو د دې بل اس په نسل کې د هر نسل شامل دی. نو باچا دغه سړي نه تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ولګېده چې دا یو اس اصلي دی او دا بل نه دی. دغه سړي د باچا ته وویل چې باچا سلامت، کله چې دا 2 اسونه راویسته نو زما د 2 اسونو ته خیال و. د یو اس به کله سره لقو، کله به یې خپړه کوله، کله به یې لکۍ لقوله، کله به کېناستو، کله به پاسېدو، او د بل اس ته زما خیال دی دا بالکل خاموشه غلی ولاړ دی. باچا سلامت، د اصلي اس او د نسلي اس نښه دا ده چې دی به خامخا څه نه څه حرکت کوي، کله به سره لقوي، کله به لکۍ لقوي، څه نه څه حرکت به خامخا کوي. او د بل اس ته زما خیال دی بالکل خاموشه د خر په شان غلی ولاړ دی. نو په ده باندې زما شک راغلو، نو ځکه ما تاسو ته وویل چې دا یو اس نسلي نه دی. باچا د دغې کس ته د قابلیت نه ډېر زیات خوشحاله شو او د ده د پانسي په عمر قید کې بدله کړه، د ده د پانسي مؤخر کړه او ورسره د جیل هسپایانو ته دا حکم وکړو چې د نورو قیدیانو له ډلې یوه ډوډۍ زیاته ورکوئ. ملګرو وخت تېرېدو باچا یو ورځ په محل کې ناست و. محل ته یو تاجر په ضروري کار باندې راغلو. باچا چې کله د تاجر ته وکته نو د تاجر په غاړه باندې یو ډېر قیمتي هار و چې په دې کې 2 ډېرې ښایسته هیرې لګېدلې وې. د باچا دغه هار ډېر زیات خوښ شو. باچا دغه تاجر ته وویل چې دا هار تا په کم زرګر باندې جوړ کړی دی چې زه پې هم ځانله جوړ کړم. دغه تاجر په خندا شو. باچا ته وویل چې باچا سلامت، دومره تکلیف مه کوئ، خو په دې هار کې 2 هیرې ما لګولې دي، یوه اصلي ده او یو نقلي. که تاسو د دې 2 هیرو فرق وپېژندو او اصلي او نقلي هیرو هم پکې وپېژندو نو دا هار به زه تاسو له اسې درکړم. کله چې دغه تاجر دا خبره وکړه نو باچا ذهن له هغه د قیدخانې هغه مجرم راغلو. باچا حکم وکړو چې لاړ شئ او د قیدخانې نه هغه قابل مجرم راولئ. د حکم تعمیل شو او د محل سپایانو د قیدخانې نه هغه مجرم محل ته حاضر کو. باچا د دغه مجرم مخې ته دغه قیمتي هار کېښود او دغه مجرم ته وویل چې په دې هار کې 2 هیرې لګېدلې دي، یو اصلي ده او یو نقلي ده. د خپل علم مطابق په دې کې اصلي او نقلي هیره وپېژنه او ماته وښیه. دغه مجرم د باچا ته وویل چې باچا سلامت، ماله لږ مهلت راکړئ، زه دا هار د محل نه بهر ته وړل غواړم او واپس راځم او تاسو ته بیا اصلي او نقلي هیره ښیم. باچا ورته ټیک ده. دغه مجرم دا هار راواغستو، د محل نه بهر ته ووتو. لږ ساعت ایثار و، د هغې نه بعد محل ته واپس راغلو او باچا ته وویل چې باچا سلامت، دا هیره اصلي ده او دا بله هیره نقلي ده، 2 ورته وښوي. کله چې دا خبره تاجر واورېد نو ډېر زیات حیرانه شو، رنګ یې تک زیړ شو او باچا ته وویل چې باچا سلامت، دا سړی صحیح وایي. باچا یو ځل بیا ډېر زیات حیران شو او د دغه مجرم قیدي نه یې تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ولګېده چې دا هیره اصلي ده او دا بله نقلي ده. دغه مجرم د باچا ته وویل چې باچا سلامت، زه چې کله بهر ته ووتم نو دا هار ما نور ته کېښودو
او د نور د ګرمایش سره د آهار ګرم شو. نو په دې کې چې کومه اصلي هیره وه هغه هغه شانتې یخه وه او نقلي هیره چې کومه د شیشې هیره وه هغه ګرمه شوه. نو ما وپېژنده او ما تاسو ته وښوه. دا باچا یو ځل بیا د دغې قیدي د قابلیت نه ډېر زیات متاثره شو او حکم یې وکړو چې د نن نه بعد په قیدخانه کې دې مجرم له د نورو قیدیانو نه 2 ډوډۍ زیاتې ورکول. کله چې د باچا دا اعلان د مجرم واورېد نو ډېر زیات خفه شو. په لار روان دی او د ځان سره سوچ کوي چې زما دې دومره محنت او د دومره قابلیت ته وګوره او د باچا د انعام ته وګوره. کله وایي 1 ډوډۍ وله سیوا کړه او کله وایي 2 ډوډۍ وله سیوا کړه. دغه قیدي په غوسه کې د سپایان ته وویل چې دغه د ننګري د عضوي د باچا ته ووایه چې ستا سره بل څه په انعام کې نشته، بس صرف ډوډۍ به خلکو له په انعام کې ورکړي. کله چې سپایان محل ته لاړه نو باچا ته د دغه قیدي دا خبره وکړه چې باچا سلامت دغه قیدي خو تا ته د ننګري عضوي وویل. باچا ډېر زیات غوسه شو، د غوسې نه سور شو او سپایان ته حکم وکړو چې لاړ شئ او دغه قیدي محل ته حاضر کړئ. حکم تعمیل شو، سپایان لاړه او هغه قیدي محل ته حاضر کو. باچا ډېر په غوسه کې د دغه قیدي نه تپوس وکړو، وایي زه خو د یو شاهي خاندان سره تعلق ساتم او زما پلار هم باچا و، تا ما ته څنګه د ننګري عضوي وویل. دغه قیدي سر ښکته کړو، د باچا ته وایي چې باچا سلامت چېرته په خپل خاندان کې د یو بزرګ کس نه تپوس وکړه هغه به راته حقیقت بیان کړي. باچا په شک کې شو، لاړو په خپل خاندان کې د یو بزرګ بوډا سړي خواله او هغه ته وایي چې ما ته یو قیدي نن دا خبره کړې ده، آیا دا ټیک وایي؟ دغه بزرګ سړي دی باچا ته وایي چې آو ستا نه مخکې په دې سلطنت باندې ستا پلار باچا و او د هغه نه مخکې یو بل باچا و، خو د هغه وارثان نه وو، د هغه بچي نه وو او د هغه سره به هر وخت دا فکر او دا غم و چې زما نه بعد به د ریاست څوک سنبالوي، د دې حفاظت به څوک کوي. نو یو ورځ یې د ټول ریاست خلک راجمع کړه او هغوی ته دا اعلان وکړو چې زما خو څوک وارث نشته او زما د مرګ نه بعد زه د خپله بادشاهي په تاسو کې یو کس ته حواله کول غواړم. نو تاسو ټول خپل خپل منشور او خپل خپل طریقه کار پیش کړئ چې تاسو به د ملک په کومه طریقه چلوئ. نو زه به که کم سړي هغه طریقه کار زما خوښ شو نو زه به د خپله بادشاهي هغه ته حواله کوم. دغې بزرګ سړي دې باچا ته ووایي چې هر سړي خپل طریقه کار پیش کو چې زه به د ملک داسې چلوم. خو وایي ستا پلار چې و هغه د اصل نه ننګري و. نو هغه هم دې باچا ته خپل طریقه کار پیش کو، ورته ووایي چې زه به ځان مړ کړم او دا ملک به ختم شي خو زه به د ملک د عوام لوږې تندې له ور نه کړم. نو وایي د دغې باچا د ستا د دې پلار ننګري ده طریقه کار ډېر زیات خوښ شو او د خپله باچایي ډله ورکړه، حواله یې کړه ورته. نو وایي او دغې قیدي ته ټیک ویلي دي ستا پلار یو باچا و خو د اصل نه یو ننګري و، باچایت ورته په انعام کې میلاو شوی. نو دغه باچا ډېر زیات خوشحاله شو او د دغې قیدي دا سزا یې ختمه کړه او په محل کې د ځان سره په یو لویه عهده باندې واغېستو د مشورو دپاره. نو ملګرو ځکه خو مشران وایي چې د عدد نه د انسان نسل معلومیږي، عادت نسل ظاهر کرتی ہے. ملګرو که قسم خوښه شوي نو د ملګرو سره خامخا شیر کړه. ډېره ډېره مننه.